مسند احمد کی امام احمد رحمه الله یو حدیث نقل کړي چې ابو ذر رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام لا ته وصیت او ما ته ویل چې ابو ذر مسکینانو سره محبت کو او هغه ته نږدې کېږه دا ځان ته چې غټ خلک وي دا غریبانو ته نه ور نږدې کېږي د چې چا د غټ پروګرام یا شي نه د ځان د ښکار نبی علیہ السلام ویل مسکینانو ته ور نږدې شي دا دومره غټ سړی نه امرني بحب المساکین والدنو منهم ما د امر کړی دی چې مسکینانو ته نږدې شي ځان سره راولګو او دویم امر راته دا وکړو یو امرني ان انظر الى من فوق الى من دوني ولا انظر الى من فوق ابو ذر ځان نه پورته ته مګوره ځان نه ښکته ته ګوره نو ډېر خلک چې ګوره بس هر سړی به دې کېږي چې پلانې خو دومره ښه دی او زه دومره بېکاره یم هلکه ته د ځان نه ښکته ته وګوره بیمارانو ته وګوره څومره خلک بیماران ښه دی چې بیمار دی او هر سړی به دې کېږي چې پلانې به دې کېږي نو ځان نه ښکته ته وګوره او د ځان نه بره ته مه ګوره او امرانی او ما ته دا امر وکړو الله اسأل احدا د چا نه سوال مه کوه دا شی راکړه دا شی راکړه دا د استغنا خلاف دی د چا نه سوالونه کول هلکه دا شی راکړه دا راکړه یو خو د دې ملګرو په منځ کې نو هغه خیر دی دا ملګري یو بل ته وایي دا شی راکړه دا نو هغه خیر دی او نور سوال ټیک نه دی چې ته د چا نه سوالونه کوې د چا مخې ته ورځېږي او سوال دې کوې او په هغه وخت کې جایز دی چې سړي د بېګانې خوراک څه نه وي نو که هغه سوال وکړي نو څه جواز یې شته او نور چې یو سړی د سبا بېګا رزق مومي او سوال کوي نو دا حرام دی سوال ونه کوي او بلې به کې دا خبره وکړه چې وامرني ما ته دا امر وکړو چې قولي الحق وان کان مرا حق وایه اگر که تریخ حق وایه او پنځم شپږمه خبره دا وکړه چې د الله تعالی مبارک د چا نه مه یېرېږه چې څوک دې ملامته کوي د هغې د ملامتیا پروا مه کوه د الله پروا کوه د ملامتګر د ملامتیا پروا مه کوه یو سړی د الله لحاظ ساتي که نه نو الله هم د هغه لحاظ ساتي ځینې خلک وایي دوا مې نه قبلېږي نو زما او ستا دوا ځکه نه قبلېږي چې ما او تا چېرته ده الله لحاظ نه دی کړی وایي جزا د جنس د عمل نه که تا د الله لحاظ کړی وی د الله د دین لحاظ دې کړی وی الله به هم ستا لحاظ کړی وی نو مونږ د خلکو لحاظ کوو د خلکو د لاسه ډېر د دین کارونه دي چې مونږ هغه نه کوو مثال به طور باندې چې سړی ووایي ګیره سنت ده او خکلک سنت دی لیکن په دې کې چا د نبي علیہ السلام لحاظ کړی د نبي علیہ السلام د لحاظ د وجې نه پرېږدي لیکن هر څوک پکې خلکو ته ګوري یاره دا ښځه به مې څه وایي او دا خلک به څه وایي دا ماحول به څه وایي او دا به بیا زما تصویر څنګه راځي دا ټول خلک چې دی څوک د موبایل د ملامتیا نه یېرېږي څوک چې دی د ښځې او د الله څوک یې ونه یېرېږي نو دا ویمه چې د الله تعالی لحاظ کوو نو الله به ستا لحاظ هم وکړي دا مه وایه چې دعاګانې نه قبلېږي هره دعا قبلېږي ګوره کم سړی چې وایي دعا نه قبلېږي دا به دروغ دعا قبلېږي په دې سړی په دې دعا کې به څه چل که نه دعا ته به صحیح طریقه باندې وکړه که دا قبوله نه شوه نو بس ځای ذمهوار یم دعا قبلېږي او ته دغې ته دعا وایې چې چېرته یو ځل یې وکړې او بس په کال کې وایې قبوله نه شوه دغې ته دوا نه هر دعا قبلېږي ما تجربه کړه